بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ډاکټر صاحبان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږه د دویم سمستر پاتالوژي مضمون کې نننۍ موضوع زمونږ انفلیمیشن ده. انفلیمیشن په لغت کې د سوځیدلو ته ویل کیږي. دا د انفلام لفظ نه اخیستل شوی دا کوم چې د سوځیدو په معنا ده او په اصطلاح کې د هر زیان راوړونکي عامل په مقابل کې د نسج عکس العمل التهاب ویل کیږي یا انفلیمیشن ویل کیږي. انفلیمیشن دوه خاص ټایپونه لري چې یو اکیوټ انفلیمیشن دی او بل کرونیک انفلیمیشن. اکیوټ انفلیمیشن یا حاد التهاب د نسج فوري عکس العمل له او کرونیک انفلیمیشن دوامدار عکس العمل څخه عبارت ده. حاد انفلیمیشن حاد التهاب یا اکیوټ انفلیمیشن کې دوه ډول تغییرات لیدل کېږي. یو پرګونو کې تغییرات منځته راځي او بل حجرات. اسی کو ویو چې التهاب په وجود کې ولې رامنځته کیږي. التهاب د نسج عکس العمل له د زیان راوړونکي عامل په مقابل کې دا ولې رامنځته کیږي. التهاب د دوو مقاصدو لپاره رامنځته کیږي. یو کوم عامل چې انفلیمیشن باعث شوی دی، کوم عامل چې زیان منځته راوړی دی، یو دا باید د منځه لاړ شي، زیان راوړونکي عامل باید ختم شي، او دویم هدف پکې دا دی کوم زیان چې منځته راغلی دی دا بیرته باید اصلاح شي. نو التهاب چې کوم دوه ډولونه لري، یو اکیوټ انفلیمیشن او بل کرونیک انفلیمیشن. نن مونږه اکیوټ انفلیمیشن تشریح کوو. اکیوټ انفلیمیشن یا حاد التهاب کې په نسج کې کوم تغییرات منځته راځي. دوه ډوله تغییرات نسج کې رامنځته کیږي. یو سیلولر چینجز دي، یو واسکولر چینجز دي او بل سیلولر ریسپانس. دوه تغییرات په نسج کې رامنځته کیږي. vascular changes او دوهم cellular response ده، حجروي عکس العمل. دا دو تغییرات په حاد التهاب کې صورت نیسي. نارملی کوم یو نسج کې وګورو، د نسج کپیلریګانې یو خاص ترتیب لري او حجرات د هغې څخه بیرون وتلی نشي. ګورئ که موږ داسې فرض کړو چې دا یو نسج دی، دا په نسج کې کپیلریګانې دي. فرض کړئ دلته کپیلري، دلته هم کپیلري او دلته هم کپیلریګانې. او دا نسج، دا مونږ نسج فرض کوو، نسجي حجرات دي. دا کله چې التهابي پیښه شروع کیږي، مونږ ویلې زیان راوړونکي عامل په مقابل کې د نسج عکس العمل له په کوم عکس العمل کې به چې دوه ډوله تغییرات ګورو، یو د اویو تغییرات او بل د اویو په منځ کې چې کوم حجرات دي د حجراتو تغییرات. نو التهاب هغه وخت شروع کیږي کله چې نسجي تخریب شروع شي یا د حجراتو زیان شروع شي. فرض کړئ یو عامل راځي او هغه نسجي تخریب باعث کیږي، لکه یو مایکرو ارګانیزم راځي او مایکرو ارګانیزم د حجراتو د تخریب باعث کیږي، حجرات تخریبیږي. د حجراتو د تخریب په نتیجه کې ځینې مواد ازادیږي چې هغه د التهاب باعث کیږي، لکه هستامین. ډیر دي خو یو د هغې د جملې نه موږ یادو هستامین. هستامین ازادیږي. ویلې چې یو عکس العمل، یو د رګونو تغییرات دي او بل د حجراتو تغییرات دي. په رګونو کې څه تغییرات منځته راځي؟ د همدې موادو د افرازېدو یا د دې د ریلیز کېدو، د دې د راوتو په نتیجه کې چې کوم په حجراتو کې موجود وي، دا چې کله ازادیږي نو د دې په نتیجه کې دغه تغییرات شروع کیږي. دغه نسجي عکس العمل یا التهابي پروسه د دغه موادو په مقابل کې شروع کیږي. مثال هستامین ازادیږي. ګورئ نارملی چې حجرات او
کله تخریب نه موجود نو اویه یو خاص شکل لري کپیلری غانې دغه کپیلری غانو کې حجرات یو د بل سره نږدې پراته او د ټیټ جنکشنونو په واسطه باندې نښتي وي او سپین حجرات او اضافي مقدار مایعات د دې څخه بیرون راوتلی نشي او یو خاص ترتیب باندې حجرات په دې کې مخې ته ځي داسې چې غټ حجرات مرکز کې رواني سپین حجرات WBC ګانې غټ سایز لري بیا دې نه لږ کوچنی سایز RBC لري او بیا هغې نه وروسته پلیټلیټ ډېر واړه سایز لري نو سپین حجرات مرکزی رواني مخې ته په مرکز کې سره حجرات چې بیا د هغې نه لږ وړوکی سایز لري د دې په خوا کې پراته او پلیټلیټ چې تر هغې هم کوچنی سایز لري اخیری طرف ته دې ځایونو کې پراته او پلازما کې ټول یو خاص ترتیب باندې نسج ته داخليږي او په همدې ترتیب بهر ته وځي خو کله چې هیستامین آزاد شي د نسجي تخریب په نتیجه کې موږ ویل هیستامین آزادېږي کله چې هیستامین آزاد شي نو هیستامین څو تاثیرات لري یو په اویو باندې تاثیر کوي او د اویو تغیرات شروع کیږي واسکولر چینجز شروع کیږي اویو کې کوم تغیرات منځته راوړي اویې پراخه کیږي وازو ډایلیټیشن منځته راوړي هیستامین په اویو کې د وازو ډایلیټیشن باعث کیږي او واسکولر پرمیبیلیټي زیاتوي increase vascular permeability او وازو ډایلیټیشن باعث کیږي د اویو قطر پراخه کیږي د هیستامین د آزادېدو په نتیجه کې د اویو قطر پراخه کیږي او د اویو نفوذیه قابلیت ډیریږي د اویو قطر چې کله پراخه شي داسې وګورئ تاسو یو د اویو قطر پراخه کیږي چې د اویو قطر پراخه شو نو نسج ته به ډیر مقدار وینه راځي ګورئ موږ وایو چې په التهابي پروسه کې کوم ساحې کې چې التهاب کیږي الته د غذې سورواله او تودواله پیدا کوي دا سورواله او تودواله ځکه پیدا کیږي چې اویې پراخه شوي هیستامین وازو ډایلیټیشن منځته راوړو په نسج کې اویې پراخه شوي کله چې نسج کې د اویې پراخه شي نو وینه به ډیره پکې پاتې کیږي ډیر وینه راځي نسج ته کله چې نسج ته ډیره وینه راشي نو نسج د رنگ په لحاظ باندې سرخ کاری او کلاس ګدو مونږ پاغه باندې نو هغه تود معلومیږي نو په اویو کې چې کوم تغیرات منځته راځي یو تغیر دا شو چې اویې پراخه کیږي هیستامین د وازو ډایلیټیشن باعث کیږي دویم تغیر څه شه ده دویم تغیر دا دی چې دغه هیستامین د پاره د حجراتو په سطح کې ریسپټورونه دي او دا چې کله د ریسپټورونو سره هیستامین یو ځای کیږي نو د اویو حجرات تقلص کوي سایزي کوچنی کیږي او د حجراتو په منځ کې مسافې پیدا کیږي کله چې د حجراتو منځ کې مسافې پیدا شوي اندوتیلیل سیلز په منځ کې مسافې پیدا شي نو نفوذیه قابلیت ډیریږي او مایعات د رګ څخه بیرون ته راوځي د نارمل اندازې په نسبت باندې پرمیبیلیټي یا نفوذیه قابلیت ډیریږي انکریز واسکولر پرمیبیلیټي او د هغې په نتیجه کې ډیر مقدار مایع نسج کې راټولیږي او نسج پړسېدلی ښکاري په التهاب کې موضعي اعراض او علایمو کې همدا مهم دي چې یو سوروالی پکې موږ ویلې چې ډیره وینه راځي نو سوروالی پیدا کیږي بیا تودوالی ځکه چې ډیره وینه راځي نو هغه ځای ګرم یا تود ښکاري
او کله چې واسکولر پرمیبیلیټي زیاته شي د اویون ډیر مقدار مایع بار راوځي بین النسج مسافو ته او په نسج کې ډیره مایع راټول شي نسج پړسېدل ښکاري سورواله تودواله پړسوب چې په التهاب کې موجود وي د هغې علت دا دی. نو په اویو کې یو چې کوم تغییرات منځته راځي واسکولر چینجز چې منځته راځي په التهاب کې د هغې په علت باندې موږ پوه شو. هستامین د حجراتو تخریب په نتیجه کې هستامین ازادېږي. هستامین د اویو قطر پراخه کوي وازو ډایلیټیشن منځته راوړي او واسکولر پرمیبیلیټي زیاتېږي نفوذیه قابلیت زیاتېږي زیات مایعات راوړي. دویم تغییرات په اکیوټ انفلیمیشن کې هغه سیلولر ریسپانس دی. ویلې کله چې نسج کې التهابي پروسه شروع شوي نه نو حجرات په دې ترتیب باندې مخکې ځي. سپین حجرات په مرکز کې خواوشاته سره حجرات او پلیټلیټ د هغې نه بیخي په اطراف کې وي یعنی غټ حجرات غټه کتله مرکزي رول لري یا په مرکز کې سیر کوي او کوم چې وړوکی سایز لري هغه په اطراف کې ځي. کله چې التهابي پروسه شروع شي اویې پراخه شي وینه ډیره راځي نو ګورئ مخکې چې څونه وینه راتلله همدونه وینه به مخکې وته د دې نسجي مسافې نه خو اوس وګورئ څونه وینه چې راځي یو خو ورته رګ پراخه شو او بل ته مایع وته جریان به سلو شي د مخکې په نسبت باندې په دې کپیلریو کې د وینې جریان سلو شي. هر کله چې په کومه ساحه کې د وینې جریان سلوي نو سره حجرات یو د بل سره یو ځای کیږي او یو کتله جوړي چې دا کتله اوس یو غټه کتله ده نسبت د یو دبليو بي سي نه څو ار بي سي ګانې چې یو د بل سره یو ځای شي نو سایز یې غټیږي او چې سایز غټ شو نو مرکز کې به اوس سره حجرات دي او سپین حجرات به ټیلکی طرف ته. نو په سپینو حجراتو کې تغییرات شروع شو سیلولر ریسپانس د سپینو حجراتو تغییرات شروع شو. سپینو حجرات د مرکز برخینه د څنډې طرف ته روان شو کوم ته چې ویل کېږي مارجینیشن. په حجراتو کې کوم تغییرات منځته راځي اول تر اول مارجینیشن. سپینو حجراتو کې مارجینیشن کیږي سپین حجرات د مرکز نه طرف ته راځي دې ته څه وایي مارجینیشن. سپین حجرات داسې راځي دی خو ټیله کیږي کله چې دا طرف ته ټیله کیږي نو دا تاویږي هم رولینګ کوي. سپین حجرات مارجینیشن کوي او رولینګ کوي. کله چې یو څوک ټیله کیږي نو هغه غړي داسې تاویږي. کله چې تاویږي نو د لپاره چې یو څوک فرض کا کومه یو څوک ټیله کو او د مرکز برخه نه وباسو چې اطراف ته غواندي پوش شي ټیله شي د کوارد شي هغه چې کله تاویږي نو د لپاره چې ونه غورځي خپل لاسونه راوباسي. سپین حجرات هم همدغه سي د دې په سطح کې اډهیسیو مټیریل راوځي نخلیدونکي مواد د دې په سطح کې آزادېږي. ګلایکو کالکس نوم به تاسو اورېدلی ګلایکو کالکس د دې په سطح کې ګلایکو کالکس راښکاره کیږي یعنی کاربوهایډریټ مټیریل دي شوګري تھنګز دي خواږه سریښناک مواد دي او اندوتیلیل حجرات د دې سره همکاري کوي او داغه په سطح کې هم ګلایکو کالکس راښکاره کیږي. کوم چې دا اډهیسیو مټیریل او دا اډهیسیو مټیریل یو بل سره اډهیژن کوي نو بل تغییر چې په حجراتو کې منځته راځي هغه اډهیژن دی. او پوهیدئ موږ ویلې چې په حجراتو کې تغییرات شروع کیږي. لومړنی تغییر دا دی چې حجرات به څه کوي د مرکز نه به څنډو طرف ته ځي مارجینیشن کوي. دویم رولینګ کوي. رولینګ سره دریم بیا ګلایکو کالکس راوځي او اډهیژن صورت نیسي.
کله چې اډهیشن صورت ونیسي دا حجرات ټول داسې دا سطحه پوخي دې ته څه وایي پیومنټیشن فرش کوي دا سطحه او بیا ځینې نور مالیکولونه په دې څنډو کې آزادیږي او د هغې په نتیجه کې حجرات رګ پرېږدي او بهر راوځي دغه عملیه د کم په واسطه باندې چې دا بهر راوځي ګورئ دلته ځینې مالیکولونه آزادیږي انټراسیلولر مالیکولونه او د دغه کوم مالیکولونو د آزادېدو په نتیجه کې حجرات سپینو حجراتو ته دا زمینه برابرېږي چې د رګ د جدار نه بهر راوځي په دې ترتیب باندې د دې مسافو په منځ کې سپین حجرات بهر راوځي دې عملیې ته ډیاپیډیز ویل کېږي سپین حجرات د ډیاپیډیز د عملیې په واسطه باندې د رګ د جدار نه بهر راوځي او مایګریشن کوي مهاجرت کوي رګ پرېږدي او د رګ نه بهر راوځي مایګریشن سپین حجرات بهر راوځي ټول ځایونو کې دلتم دې طرف ته دلتم دې ځای نه ټولو ځایونو کې بهر راوځي